بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 11 الله رب العزت متعلق د مسلمانانو عقاید 11 نمبر هغه چا پیدا کړي نه دی. نمبر 12 نه د هغه پلار شته او نه زوی نه لور نه ښځه نه ورسره د چا خپلوي شته، هغه د دې ټولو تعلقاتو نه پاک دی. سوره اخلاص کې دی کنه، صحیح ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلکو ته پوښتنه وکړه چې الله تعالی څوک دی. د الله تعالی تعریف نه الله په خپل سوره اخلاص کې فرمایي قل هو الله احد. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله څه دی؟ یو دی. الله صمد، الله د ټول هر څه نه بې نیاز دی. لم یلد ولم یولد، نه الله د چا نه پیدا دی او نه څوک پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه د الله سره څوک یو شان برابر په ذات او صفاتو کې نشته. ها نمبر 13 ټول خلق داغه محتاج دي. ټول خلق څه دي؟ مونږه ټول انسانان د چا محتاج یو؟ د الله رب العزت څه یو؟ محتاج. دا زموږه عقیده ده. مونږه حاجتمن یو، محتاج یو، او الله رب العزت څه دی؟ حاجتونه پوره کوونکی دی او هغه د هیڅ چا محتاج نه دی. الله رب العزت د چا محتاج نه دی، ځکه محتاجی دا د مخلوق صفت دی. لکه معاشره کې مونږ تاسو د الله محتاج یو، دارنګه کومه خپل معاشره کې وګورو نو یو گاونډي ته محتاج، مالدار غریب ته محتاج، ځکه ټول دنیا مالدار وي. نو دا کورونه بیا مالدار سړی کار کول شي، سیمټ لړل شي، خط لګول شي، نشي لګولې. برپوه شو کنه. نو داغه د پاره خدای پاک غریبانان پیدا کړی. چا وسکی د مالدار د پاره مالدارو پیسور کې غریب بولسکی کور جوړي. د سي هر یو سیس د پاره الله تعالی چې کم دی. اوس لکه فرنیچر جوړول شو، فرنیچر سړی جوړول شي، دا کړکۍ دروازې هر سړی جوړول شي. د دې لپاره الله جدا خلق پیدا کړی چې کم خلق مالدار دي، هغه په خپل باندې دروازې کړکۍ فرنیچر نشي جوړوي. د لپاره الله نور دغه حاجت پر کول د لپاره نور خلق الله پیدا کړی. نو الله تعالی حاجت روا دی، حاجتونه پوره کون کې دي، او مخلوق سره مونږ سه یو حاجتمن یو. ٹھیک شو؟ او هغه ته د هیڅ چیز حاجت نشته، د هیڅ یو چیز حاجت نشته. ځکه دا ټول د الله دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي، دا ټول د چا دي؟ الله دی. اوس کوم وایي چې څه اسمانونو کې څه ځمکه کې دا زمونږ دي، نو مونږ ته روان نه یو. دنیا خلق تیر شو کنه، چې ارچا به داوا کول د ځمکه زما، دا کور زما، دا پټې زمکه، دا غر زما، دا ټول هر څه زما دي. خو هغه تلاړو اخشن پاتې یو ورځ به د الله هر څه ختم کی. نو د چا شو؟ بیا الله پیدا کړی، الله به ختم کی، د چا نه شو کنه. او شو به دی باندې. نو الله ته د هیڅ چیز ضرورت نشته، حاجت نشته. نمبر 14 هغه به مثل دی. هغه سره الله رب العزت به مثل دی، هیڅ یو چیز داغه مشابه یعنی داغه په شان نشته. الله رب العزت په شان سو کو لا مثل له ولا مثال له. خطبه کې اکثر مونږ وایو کړه لا مثل له ولا مثال. نه الله رب العزت مثل شته او نه د الله په شان څوک شته. خبره پوه شوي؟ دا سوارلس عقیدې شوي. سو عقیدې شوي؟ سوارلس یاد کړئ دا. ها